بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو موږ راغلیو امیر اشاعت توحید و سنت صوبه خیبر پختونخوا حضرت العلامه مولانا مفتی سراج الدین دامت برکاتهم خواله او کوم مخصوص سوالات دي هغه موږ تاسو کو ان شاء الله العزیز هغه مختصر وخت کې ان شاء الله تاسو تفصیلی جواب درکړي. الله دې دایي مرګ خیر برکت واجب دغه ډیر شکریا ډیر مننه کوم. مفتی صاحب تاسو پرونم سره سراج الدین والد محترم سنم دی غلام نبی رحمت الله علیه. تاسو تاریخ پیدایش سره تاریخ پیدایش خو پوره لږ معلومات نشته خو دا 56 د شنکار دی طالبای وخت کې لیکلی. تاسو سکن سره زه د کوهستان پالوس شریعه یم. دا ضلع کوهستان پالوس شریعه صحیح پیدایش او نن سبا دلته کې ډوک صوبه کې او بیا د 77 کې زه فارغ شوم بیا دې ډوک کې یم. یا 87 نه شیخ صاحب رحمت الله علیه وفات شو بیا هغه نه بعد پنځپیر ته تللی. ماشومانو تعداد څومره دی؟ ماشوم زما یو زوی دی عبدالله. د دې مصروفیت څه دي؟ دا زوی مې حافظ دی او بهر دوبۍ کې دی که نه او دا یو لور مې حافظ ده هغه واده شوې ده د ډېر نه مې کلي دلته دی او بل دلته واده شوې ده دا مدرسه کې دی عالم هم ده حافظ هم ده. ماشوموالی کوم ځای تېر کړی؟ ما جی جی ماشوموالی کلي کې کوستان کې بل دا تک علاقه کې تېر کړی چلاس بابا کلي شه دی. ماشاءالله. ابتدایي تعلیم تاسو کوم ځای حاصل کړی؟ ابتدایي تعلیم ما هلته تک کلي کې ما حاصل کړی. کوم مدارسو کې تاسو تعلیم حاصل کړی اوسه؟ بیا زه کوهستان کې پاتې شوم او بیا د شاپور کې هم پاتې شوم رمضان کې او اته رمضان دلته پنجپیر کې پاتې شوم او بیا دوره حدیث ما دغه کې جامع صدیقه قاضي صاحب رحمت الله علیه کړی او اته کاله دلته پاتې شوم پنجپیر کې لکه اته رمضان ماشاءالله. او بیا د 77 نه تر 87 پورې وړه دوره شیخ صاحب رحمت الله علیه کول نو زه یو دوه درې کې دې شي خطا شي نو لکه نو د خطا شي زه تللی یم پنجپیر ته. ماشاءالله. قابل قدر اساتذه کرام څوک دي؟ زما مقابل قدر اساتذهو کې مخدوم العلماء مرشدنا او مخدوم العلماء شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه او پنډی شیخ صاحب مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه او قاضي شمس الدین صاحب رحمت الله علیه. دا زما لوی شیوخ دي او فنون ما تقریبا ما ټول میاوال کې ویلي دي اني کې او مولانا غلام رسول رحمت الله علیه او قاری محمد اشرف صاحب رحمت الله علیه. ماشاءالله. نور استادان کې دا مولانا روح الامین صاحب هم زما استاد د کراچۍ کې شي او مولانا عبدالباقي صاحب د بیلو د اوګۍ او خطیب صاحب لکه زما استادانو کې دی ژوندی دی. ماشاءالله. طالب علم کې ستاسو بهترین ملګری څوک؟ طالب علم کې زما لکه ډېر ملګري مولانا خیر الامین یو ځای پاتې شوي سعودي کې چې او سعودي کې چې موږ یو ځای لکه سبق تقریبا یو ځای پاتې شوي دی وړوکی او یو مولانا سید محمد نوم د بلوچستان دی. ماشاءالله. موږ یو ځای پاتې شوي. سن فراغت ستاسو کله شوی د کوم ځای نه؟ او 77 کې سن فراغت دی قاضي شمس الدین صاحب رحمت الله علیه. ماشاءالله. تدریسي خدمات ستاسو دي؟ تدریسي خدمات 77 کې زه فارغ شوم بیا دې کلي کې ما جومات کې سبق لولو تر 87 پورې او 87 نه بیا پنجپیر ته تللی. ماشاءالله. کوم علماو نه تاسو درس قرآن زده کړی؟ ما درس قرآن شاپور شیخ صاحب نه مې زده کړی او پنډی شیخ صاحب رحمت الله علیه مې زده کړی او قاضي صاحب رحمت الله علیه نه ما درس قرآن کړی او دا مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه زیو مولانا اجمل قادري د هغه نوم ما یو 3 ورځې سبق ویلی بیا هغه جیل ته لاړ موږ بیا تنډالو او ډېر قرآن ما اته کاله یو بیا د 77 نه دغه پورې 87 پورې ما شیخ صاحب رحمت الله علیه نه وړه دوره کړه. ماشاءالله. اته کاله لوی دوره او نور لا ما وړه دوره کړه.
دې وخت کې تاسو کوم جامعه کې تدریس کوئ؟ بس ما اول ما دې کې تدریس کړی او بیا د جامع عبدالله بن مسعود ډوډر کې مدرسه ده هغه کې درې څلور سبقونه او نور ټول ما سبقونه تدریس په جامعة الامام محمد طاهر رحمت الله علیه. تاسو ته سعوده هغې طرف نه میلاو شوې ده مدرسه کې تاسو؟ مدرسې سعوده خو مطلب نظیمه یا نور ستاسې؟ نه دا کار مې نه دی. کم ځای کې تاسو نن سبا قرآن او حدیث درس ورکوئ؟ دلته دې کلي کې ډوک کې ورکوئ او حدیث درس خو هلته پنجشیر کې. ستاسو نامور شاګردان قابل قدر ذکر داسې چې تاسو ذکر کوئ؟ زما دا ملګري خو ټول الحمدلله لکه ما نه ښه دي ټول ښه دي. مجتبی دی، تاثیر احمد دی، ارشد زمان دی او دا مولانا عبدالوکیل دی، دا ټول ما نه ښه علما دي. جماعت سره ستاسو وابستګي د کوم وخت نه ده؟ زما د پیدایش نه ده. ماشاءالله. جماعت طرف نه تاسو څه عهده شته؟ جماعت طرف نه عهده زما مخکې خو د دې ځای امیر وم، بیا اوس د صوبې امارت باندې. ماشاءالله. جماعتي رکن سره چې تاسو اول ملاقات کوئ نو تاسو څه تپوس کوئ ته نه؟ د قرآن درس تپوس کوم. جماعتي رکن چې تاسو وي نو ستاسو جذبات څه؟ جماعتي رکن زما د قرآن ملګری او د قرآن یا ښی یا قرآن زده کوي، بس د هغه د قرآن په واسطه باندې کوم محبت چې هغه محبت. ستاسو په خیال کې د قرآن کریم دروس بهترین ذرایع څه کیدی شي چې قرآن کریم ترویج وشي دنیا کې؟ د قرآن کریم ترویج به چې صحیح ترجمه ولورځي، صحیح ترجمه او د صحیح د عقایدو ترجماني کوي، نو هغه د عقایدو ترجماني د قرآن نه بغیر بل څه کولی هم نه شي. ستاسو تصانیف داسې وړې مړې رسالې دي، یو د سورې کوثر باندې مختصر باندې تفسیر دی، الزمرد الاخضر په نوم باندې فی تفسیر سورة کوثر، او نور داسې الطامة الکبرى یا بل د غیر مقلدینو ردونه باندې رسالې دي، او دا فتوا کې لګیا یو کار کوم، دا نور څه وړې تصانیف دي. فتوا څومره تقریبا؟ نو تقریبا 2-3 جلده خو تقریبا شوی دی، خو نور ملګري لګیا دي. لا غیر مطبوعه دي؟ غیر مطبوعه. داسې تصنیف چې هغه تاسو ته تکلیف درکړي یا نور مخلوقات ته تکلیف رسېدلی؟ تکلیف یو خو د باطل پرستو دا کتابونه دي، او یا لکه په دې وخت کې د ډاګې ملا دا کتاب نه دی، او دا نقصان دی کتاب. د جماعت رساله ستاسو مطالعه کې شته؟ څنګه؟ جماعت رساله ماهانه او دا زموږ توحید و سنت شته که تاسیس د جماعت په حواله سره ستاسو څه رایه ده چې دا جماعت ولې جوړ شو؟ نو په دې ملک کې شرک و کفر و بدعت و رسومات او ټول یو تیاره وه، او دیوبند نه علما فارغ شوي او هغوی د دیوبند تشریح نه و کړی، او صرف مدارس جوړ کړو، لوی لوی مدرسې جوړ کړې، خو د بنیادي مقصد د دیوبند د علماو د رشید احمد غنگوهی رحمت الله علیه دا مقصد د خلق په توحید باندې پوه شي، په سنت باندې پوه شي. نو دلته ټولو بدعاتو، رسوماتو، شرکیاتو او چا تفسیر نه و کړی، وضاحت نه و کړی. زموږ دا مشایخ شاه صاحب رحمت الله علیه، پنډی شیخ صاحب، قاری صاحب او زموږ مرشد شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه، هغوی د دیوبند صحیح مقصد هدف چې دی هغه دوی خلکو ته بیان کړی. کوم کوم ملکونو سفر کړی تاسو؟ زه خو ملکونو دا سعودي باندې سفر مې کړی، بهر نور ملکونو ته چېرته نه یم تللی. ستاسو ذریعه معاش سره؟ زما ذریعه معاش خو داسې خاص څه نشته، دا زوی مې دی بهر او هغه موږ سره تعاون کوي. مخالفین سره ستاسو بارتاو څنګه وي؟ مخالفینو سره خو زه خو ښه په خنده پیشانۍ باندې میلاوي، ماشاءالله. او نور خو مخالفینو د هغې خپله نظریه ده، زموږ خو دا جذبه ده چې الله دوی ته خیر ورسوي، هدایت ورسوي. په میوو کې کوم میوه ستاسو ډېره خوښوي؟ میوو کې دا مالټه مې خوښوي. طعام کې ستاسو کوم خوراک ډېر خوښوي؟ طعام هر یو مې خوښوي، داسې ما باندې ستاسو پسندیده رنګ کوم یو خوښ دی؟ رنګ
بس کوم خدای ورکړي یا مې خوښ دي. کوم شي باندې ډېر غوسه راځي؟ او په منکر باندې، په بېدینۍ باندې، او د داریت او د شعار اسلام توهین چې کوي، د علماو کوي، د مدارسو کوي، نو په دې باندې زه ډېر خفه کېږم. تاسو څوک ته فدر کې او ستاسو خوښه نه تاسو څه کوئ؟ نو زه ځان سره کېدم، هغې ته واپس کوم نه. چې کله خوشحاله تاسو څه کوئ؟ چې زړه م خوشحاله او نو خوشحاله بس خوشحاله یم. چې څه مسله معلوم نه تاسو څه کوئ؟ مسله معلوم نه، کتاب ګورم او کتاب باندې نه پوهېږم، نو بیا چې ته علماو سره مراجعات کوم. که چېرې تاسو د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړی شي ستاسو ترجیحات به څه وي؟ ما د خدای پاکستان وزیر اعظم کوي نه، او که وزیر اعظم شم نو اول به شرک بېکني به وکړم او اسلامي نظام به راولم. یو سیاسي پارټي تاسو ته دعوت درکړي چې موږ سره ملګری شئ، تاسو به کومه پارټۍ ته ځئ؟ زه په یو پارټۍ په دې موجوده دور کې څومره پارټۍ دي، یو کې د انسانیت پکې نشته، نه دوی کې اسلام دی. نن سبا د ملک حالت ډېر زیات خراب دي، ستاسو څه سوچ دی چې څه داسې وکړی شي چې پاکستان بس اسلامي نو د قرآن نظام راولي، بس دا هر څه به ټیک شي. څو پورې قرآن نظام نه راغلی دا نور به ګنده کېږي. ستاسو مکتب نه څوک کتاب پټ کړي او تاسو غل ونیسئ، څه عمل ورسره کوئ؟ نه ته چې مکتب نه چا کتاب پټ کړی هم نه دی، او چې کله پټ کړي نو بیا به ورسره ګورو. د غلطي اصلاح څنګه کوئ؟ غلطي اصلاح چې دا د غلطي اصلاح په قرآن او سنت باندې کوو. قرآن او سنت څه وایي هغه طریقې باندې. تاسو جماعت کې تاسو ته داسې تکلیف راغلی چې داسې واقعه عجیبه ونتې پېښه شوې ده؟ دا خو د عامو موحدینو باندې راځي، او ما ته دې داسې بدې ردي او دا خلکو ډېرې کړي، خو ډېر تکلیف ما ته دې ضربه یا مشهور واقع شوې وه، هغې ته ما ته ډېر تکلیف رسېدلی، خو ما بیا هم هغې مخالفینو ټول سره روغه کړې. زما سره بغض یې نه د هغې سره هم نشته. د آس پاس ډوک علاقې خلک مدرسې سره تاسو سره څه دغه دی؟ زموږ د علاقې خلک اوس الحمدلله ټول ښه دي، دیندار دي، او موږ ته څه تکلیف نه رسوي، او ماشومان مدرسې ته رالیږي، درسونه کوو نو موږ خوشحالېږي. اوس خو څه داسې خاص مسله شته نه، خاص کر زموږ په دې کلي کې خو د سره مسله نشته، ځکه زموږ د زنانه نارینه ټول حافظانې دي یا ترجمه کې شریک کېږي، خو بدې ردي څوک هم نه کوي، نو څه مسله نه ده. تاسو باندې خو بوج د جماعت طرف هم زیات دی، مدرسې طرف هم کتابونه دي، تاسو څنګه محسوس کوئ چې لږ؟ زه خو په دې ژوند ډېر خوشحاله یم. زه د نال یم او دا مصروفیت محض د الله مهرباني ګڼم. او زه مدرسه چېرې زنانو د دې څه طریقې کار د دې طریقې اول خو مونږ لکه چنده مردم نه ده کړی، او دغسې الله نه سوالونه کړي او الله آباد کړی. او اوس مونږ دوی نه څه پیسې مونږ مقرر کړي، څوک اضافه کوي نو هغې باندې هغې خرچه ورکوو، او نور تنخواګانې مونږ اوس پورې مدرسه کې چاله نه دي ورکړي. استادانې زنانه دي، هغې هم د الله رضا دپاره لولئ، او زه هم الله رضا دپاره لولئ. جماعتي احباب دپاره تاسو څه پیغام ورکوئ؟ جماعتي احباب دپاره زما دا پیغام دی چې توحید او سنت باندې قایم شي، او غلبه د دین دپاره دې کوشش وکړي، دین خورولو کوشش دې نه کوي، غلبه د دین دپاره دې کوشش وکړي. جزاک الله خیر. دا مفتی سراج الدین صاحب، امیر ارشاد التوحید سنت صاحب خیبر پختونخوا، او جامعة الامام محمد طاهر دار قرآن پنځپیر شیخ الحدیث استاد الحدیث دی. د هغې نه موږ مختصر تپوسونه وکړو، موږ د هغې ډېره مننه کوو چې د هغې جوابات راکړو. الله جزا خیر، ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمة الله. ډېره مهرباني.